زمام د دریو سیزونو سره محبت ته، زماهم د دریو سیزونو سره محبت ته. یو امر بالمعروف، خلق الله دین طرف تراوستل. دویم خلق د بدونه منی کول. ځکه د مای د پوندو دا بهترین امت دی، او دی امت ته چې د بهترین امت لقب او صفت میلاو دی، دا صرف او صرف په دې وجه باندې چې تیر امتونو ته دین میلاو شوی، خو د دین محنت ورته نه میلاو شوی. بس د پیغمبر پورې دینو چې هغه بلاړو بل پیغمبر به الله راولېږو. لیکن زمای د پوندو د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم داسې امت وته الله ورکو، عزتمندو چې داسې قرآن وته الله ورکو، داسې قرآن چې داسې معجزه وته الله ورکړه چې د قیامت د سبا پورې هم دا معجزه ژوندی وي. دا څومره بهترین امت دی. د دې امت د بهتروالي پته به د قیامت په ورځ پته لګي. مشکات شریف کې حدیث دی، اللہ تبارک و تعالی با نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے نوح تا خپل قوم ته دعوت ورکړو. الله ما ورکړو. رب العالمین با د هغې د قوم او د امت نه الله تپوس وکړي تاسو نوح علیہ السلام دعوت درکړی که نه درکړی؟ نو دا دومره بدبخته خلک او دومره بدبخته خلک دی چې دو به جواب کې الله ته وایي چې الله دا دروغ وایي، لکه څنګه چې په دنیا کې به وي وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، دغه شان د آخرت کې به هم دا خبره کوي. اوس الله رب العالمین علیم بذات الصدور دی، من حبل الورید ذات دی، اوس د الله نه څه پټ بنا دي. لیکن د دې باوجود رب العالمین به نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اے نوح دا ته کومه خبره کوې؟ ستا د امت او ستا د قوم کومه خبره کوي؟ تا سره په دې باندې څه دلیل دی؟ نو خبره دلیل سره مضبوطیږي. نوح علیہ الصلوۃ والسلام به وایي زما سره دلیل دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د قرآن دا آیات وګوره، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یوازې نبی علیہ السلام به گواهی نه ورکوي، د نبی علیہ السلام امت هم گواهی ورکوي. و زما د پوندو تاسو نه تپوس کوم، مونږ تاسو چې قرآن ناوالو د ابراهیم علیہ السلام واقع قرآن کې شته که نشته؟ زما د پوندو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقع قرآن کې شته که نه؟ د سمودیانو د عادیانو واقعیت قرآن مجید کې موجود دي که نه دي موجود؟ و زما د پوندو دا دومره بهترین امت دی. نو یو وی امر بالمعروف، د عمر رضی الله تعالی عنہ دا عمل ډیر خوښ دی چې خلق الله دین طرف ته رابلل. دویم خلق د بدونه منی کول، د بدونه منی کول. یو سړی ته ولیدو چې دا د الله نافرمانی کوي، یو سړی ته ولیدو چې د خپل رب خفه کوي، خپل الله خفه کوي. حدیث کې راځي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. د لاسو طاقت نشته، په ځان دی یقین دی، د دعوت نه مخکې په لاس په طاقت باندې منی کا. که لاس طاقت تی نشتا فبلسانه دعوت ورکا، مکو د الله بنده دا خود الله نافرمانی دا، الله پی خفه کیږي، الله پی ناراضه کیږي، دعوت ورکا. دعوت ولم نشي ورکولی. فبقلبه دې کومه ګناه کې چې دې مبتلا دی دا په دې خپل زړه کې بد ګڼل، دا گناہ پا دې زړه کې بد ګڼل. رسول الله فرمایي وذلک اضعف الایمان، دا د ایمان کمزوری درجه ده. الله دې کمې پیشې معاف کی. مونږ خو په زړه کې بد ګڼل هم ډېره ګرانه خبره ده، مونږ خو سره ګناه کې هم شریک یو. دې وجه باندې عزتمندو هغه وایي یو خلک د بدو نه منې کول او دا خبره کول چې یاره بس د هر سړي خپل قبر دی او د هر سړي خپل عمل دی. نه ته د نبی علیہ السلام امتی،
ستا فکر او غم او درد به د نبی علیہ السلام په شان دي څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت لپاره جړلی دغه فکر به تم ساتي د عالمی امت ته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای درې سيزونه زمام خو وختي یو خلکو ته امر بالمعروف کول دویم خلق د بدو د گناهونو بچ کول او دریم زړه جامه زوړ لباس دا مې خوښته او زما یې زپوند د زوړ لباس حقیقت دی چې د زوړ لباس په وجه باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ ته د بیت المقدس جابې نه ملو شوی بیت المقدس بغیر د جنگا د عمر رضی الله تعالی عنہ ته جابې نه ملو شوی دي او هغه چې زیات وګوري هغه د زوړ لباس ته وجینا هغه څنګه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان شو او بیت المقدس ته راتلو فلسطین ته نو لاره کې مسلمانانو وی چې بس زمونږه امیر او مشر را روان دي امیر المؤمنین نه روان دي نو راځه د هغه د استقبال د پاره به خلی باس بوله تیار کو خسور لیبو ته تیار کو چې کله هغه راورسېدو خپل لباس یې درکو خلی باس یې واغوستو او خسور لیوه ته میلاو شوه ته عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله په دې سورلی باندې کېناستو دې سورلی داخله داسې پورته کړله ته عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله بس وایي زما واپس خپله سورلی راولئ اقه زړه سورلی مې راولئ او زما هغه لباس هغه م راوړئ هغه لباس یې م راوړو په خپله سورلی باندې کېناستو او لاړو بیت المقدس ته لاړ هلته د یهودو علما ولاړو چې کله دې ور ورسېدو نو دو هغه ورته وی انت عمر ته عمر هغه وی انا عمر رضی الله تعالی عنہ زه عمر یم هغه شروع وکړله په دې جامو کې چې کوم پیوندې لګېدلې وې هغه پیوندې ګنتي شروع کړل 1 2 3 4 5 6 7 9 10 نو چې 14 غالبا 14 پیوندې شمار کړې نو د یو پیوند پکې کمی و زمون کتابونو کې دي چې هغه به 19 پیوند د هغه کپړو کې لګېدلي ستا کې خو یو کمی راغی نو دا خپل لاس مبارک داسې پورته کړو نو په دې ځای کې یو پیوند لګېدلی و بس 19 پوره شو او د هغه بیت المقدس چابیانې راواخیستلې بغیر د جنگ نه چې کوم قبله اول وه هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي 3 سيزونه زما خوښ دي د نیکۍ خبره کول خلق د بدونه منې کول او زوړ لباس